زما ډیرو عزتمندو مشرانو امزولو کشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې زموږ په دې ټول عالمي دنیا باندې او بیا خصوصا په پاکستان او بیا په خیبرپختونخوا کې کرونا مرض چې کوم دی په وبایي شکل کې د هغې اختیار کړی دی د هغې نه زموږ قام ته ډېر زیات تر مشکلاتو سره نن مخامخ دی په دغه حواله باندې زموږ کاروباري ادارې مکمل طور باندې بندې دي بیا د هغې سره چې کوم دیاړیمار خلک دی یا د چاپونو خلک دی یا د هرې طبقې خلک دی هغه ټول زیات متاثره شوي دي نو په دې حواله باندې په نوره ټوله دنیا کې چې داسې نمونه وبا یا داسې نمونه واقعیت وشي د هغې لپاره حکومت باقاعده طور باندې د خپل قام سره تعاون کوي د خپل قام سره ملګرتیا کوي ورسره نو تر اوسه پورې زموږ مرکزي حکومت یا زموږ صوبایي حکومت چې چونکې موږ د سوات سره تعلق ساتو زموږ د سوات وزیراعلی دی د هغه نه زموږ زیات امید او زیات تمه وه چې به باقاعده طور باندې د خپل سوات د خلکو سره به اوږه په اوږه باندې به ودرېږي خو نن ایده تقریبا چې اووم اتمه ورځ ده چې د سوات خلک چې کوم دی کاروباري ادارې مکمل طور باندې بندې دي بل طرف ته ورته بازارونه چې بند شي د بازار د بندېدو سره خلکو د خوراکونه هم نه میلاویږي یو طرف ته یو شان فیصله وکړي د سوات انتظامیه کوي بل طرف ته بل شان فیصله کوي نو موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې کم از کم تنورونو شو د سبزۍ دوکانونو شو د غوښې دوکانونو شو د خوراک دوکانونو شو بل دا ده چې د سوات د خلکو سره باقاعده طور باندې په نرمه رویه باندې خبرې کول کې چې زموږ د ټیچینګ هسپتال په نوم باندې یادېږي تر اوسه پورې په هغې کې بلکې په ټوله خیبرپختونخوا کې د کرونا وایرس د معلومولو دپاره د تحقیق دپاره تر اوسه پورې د ټسټونو څه انتظام نشته په کار دا ده چې دا دونه غټ هسپتالونه دي چې دې له باقاعده طور باندې د دې ټسټونو انتظامات شوي وي او په دې کې بیا د دې دپاره باقاعده طور باندې قابل ډاکټران د دې دپاره مقرر کړی وي بله دا واقعه چې کومه نن شوې ده زموږ د سوات چې ډاکټر عبدالواسع چې د پاکستان ډاکټر اسوسییشن د ملکن ډیویژن صدر دی د هغه سره چې کوم د سوات پولیسو کومه ناروا رویه کړې ده په هغه باندې تشدد کړی دی نو زه د خپل طرفه او د خپلې پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طرفه د دې ډېر پر زور مذمت کومه چې دا ظلم او زیاتی شوی دی په کار دا ده چې پولیس په دې وخت کې څنګه چې ډاکټرانو ملا تړلې ده د دې مرض دپاره دغسې پولیسو هم په کار دا ده چې د عوامو سره په نرمه رویه باندې په نرمه خوله باندې باقاعده طور باندې خبرې کوي او بله دا خبره کوم چې څومره خلک د بهر نه راځي څومره خلک د بهر ملکونو نه راځي د هغو باقاعده طور باندې دی د پټواري په ذریعه باندې یا د تاڼې په ذریعه باندې باقاعده طور باندې د هغې د سروې کوي او هغه خلک ته باقاعده طور باندې معلوموي او زه خپل ټول قام ته خواست کوم چې په خپلو کورونو کې کښېنئ په خپلو کورونو کې باقاعده طور باندې لمونځ کوئ څنګه چې بیګا مرکزي حکومت او اسلامي نظریاتي کونسل فیصله کړې ده نو دا به زموږ دپاره او د قام دپاره به ډېره بهتره مهرباني تاسو کوربه او سیلاني د احساس پروګرام سره حاضر یم او نن موږ ستاسو تعارف د یو نیم سړي سره کوو چې هغه مزدورکار دی هره ورځ راوځي او ځان ته 500 روپۍ دیاړي پیدا کوي او کرونا مرض چې کله راوتی دی د هغې نه پس هغه بېروزګاره دی او هغه ګورو چې د هغه څه حال احوال بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم زه د مین چوک مزدور ګیلکار د یونین د طرفه صدر اورنګزیب دا بیان ورکوم چې کله دا 15 ورځې د کرونا وایرس چوټي ده موږ د هغې نه بېکاره یو د یو غریب کره رزق نشته دومره بوره حالات دی چې زمونږ د خدای سره شته نور څه نشته موږ به دیاړي کوله ځان دیاړي به یې وکړه نو مازدیګر به په هغې ځان رزق واخیستو اوس داسې بوره حالات دی چې د مزدوریانې بلکل بندې دي مونږ حکومت ته درخواست کوو حکومت دا اعلان کړی چې زه به د مینګورې مزدور لا ریلیف هم ورکوم او 3000 روپۍ میاشت هم دونه ورکوم نو د ایکم نه مخکې مونږ جناب عمران خان ته دا وایو چې تا چې کومه وعده کړې ده راشه او دا وعده دلته زمونږ د غریبو مزدورو سره پوره کړه حالانکې دا ونه شوه نو بس مونږ به په راوتو مجبوره شو وروره په یو کور کې داسې دغه نشته رزق نشته چینی نشته غوړي نشته زما 2.5 مزدور زما سره ناست دی هر ورځ تاسو وینئ او رنګارنګ بیانونه راځي وروره تاسو چې زموږ سره کومه وعده کړې ده هغه زموږ سره پوره کوي مونږ له هم راشنې راکوي هم ریلیف راکوي حکومت خو لکه ریلیف ته وایي چې هغو ته موږ اپیل کوو چې هغه تاسو له ریلیف منظور کړي خو د سرمایهدارو خلکو ته څه وایي دا جاګیردار سرمایهدار کوم چې هغه زکات ورکوي دغه ورکوي سرمایهدار ته موږ دا وایو چې دا پیسې خپلې راوړئ نو غریبانانو دیاړیمارو له ورکوي په مین چوک کې دي په ګرین چوک کې دي د دې سره
زه ورته دا وایم چې خیر و خیرات ورکوئ دې غریبانانو له ورکوئ. ولې تاسو وکتل د غریب ډېر بور حالات دی او د دې سره سره وروره چې کوم وعدې زموږ سره شوي دي هغه به د خدای د رضا دپاره د یکم نه مخکې دا ریلیف ورکوي او دا دغه راشنې ورکوي هر څه ورکوي چې غریب په خپل کور کې بس وزیراعلی ته دا خواستونه تاسو کوم په بار بار پښتني وعدې کوئ زمونږ خو اریانو دا یو چې کومه وعده کوئ او هغه وعده واپس پوره کوئ نه. موږ تاسو دا مطالبه کوو چې پوره ټول دلته کې غریب په بد حال دی. دا کور څه حالات دي مالي کور چې ته راته اوس صحیح خبره وکړم که نه چې کور دونه حالات بوره دي که نه چې د کوره څوک راوتی نه شي پابندي لګېدلې ده وروره مزدوري بند ده دوکانونه بند دي به نن ته څه کوې څه روزګار به پرې وکړي ته به پرې څه وویسې. 2 روپۍ ورځ به یې ګټله زما به تقریبا 200 روپۍ برابرولې او اوس مزدوري نشي دا 15مه ورځ ده موږ ټول په کورونو کې ناست یو او زمونږ مشران دا دعوه کوي چې هلکه موږ به دا کوو د اوسه پورې چا دا تپوس ونه کوو چې دې کورونو کې څه حالات دي. خلک په کورونو کې دنده ناست دی او بد حل دی. دوره زه وزیراعلی مولیانو خو ویلي که نه علیمانو صاحبانو چې لکه څوک چې په روژه کې کم زکات ورکوي هغه اوس ورکوي دې خلکو له ملګري چا پسې دې زکات تپوس چې کوې وایي په روژه کې صرف دا روژه ده صرف هلکه دی د روژې نه مخکې دې غریبانانو ته د خپل خیر او زکات دا ورکوي چې خلک په خوشحاله شي چې یاره دې مالدارو خلکو خیر او خیرات په دغه ورکو چې څوک دې غریبانان یا د چا دروازې له دي نو وایي وروره په روژه کې به زکات ورکوو. زکات یو ورکوي خو د نوم دپاره ورکوي چې څوک ورسره یا نوکري یا ورسره چې پالش مالش لګوي هغه له زکات ورکوي. خو غریبانانو ته تکلیف دی وروره بازار بند دی. تاسو په خپله دا میډیا والا ګورئ ګردې حکومت ته څه مطالبه کوي؟ حکومت ته دا مطالبه کوم چې موږ ته نیټې مه ورکوه. هر کور ته هر ځای ته کورونو ته خپل حق هغو ته ورسوه. دا په دې باندې د قوم نه وټ اخیستی دی او د قوم سره دې دا وعدې کړي دي نو پکار ده ورته موږ سخته راغلې ده پکار ده چې موږ په تا پسې ګرځېدی نه شو او موږ په تا پسې لیڼونه نه شو جوړولی. هر کور ته هر ځای ته خپل حق ورسوه. دا تاسو واورېدو د مزدورانو دا حال احوال تاسو واورېدو مزدورانو او تاسو ته هغو خپل دغه ووایي چې موږ 200 روپۍ دیاړي به یې وګټله او بیا خپل بچو له رزق وړو یو ټایم رزق د ماښام او ماسپښین رزق به دې کېدو چې چیني ګوډه او اوس زموږ باندې کرایانې به هم بوج کېږي. نو حکومت له پکار دی چې لکه جلد از جلد دوله هغه ریلیف فنډ هغه منظور کړي او کور په کور ورکړي دا ریلیف او په منګوره کې په یونین کونسل په سطح باندې دا ټول فنډ ورکړي غریبانو له خاص کر مزدورانو طبقې له کم دیاړيدار دي ګاډۍ والے دي او کم په هوټلو کې غریبان کار کوي هغو له ریلیف فنډ منظور کړي او هغه خلکو ته اپیل کوم چې کم صاحب جیداد دي او د هغو سره زکات دی د هغو زکات به هغو ورکوي. دویم چې هغه د روژې نه مخکې ورکوي دا موقع ده په دې ټایم کې څونه ثواب پکې میلاویږي. نو دویم چې هغه روژې په ټایم کې به نه میلاوي ځکه چې نن سخته ده په هر غریب باندې. والسلام.